بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د دنک ټي وي رستم شکریا ادا کوو چې هغې زموږ رای طلب کا. هغې سره ډیر زیات فکر او غم وسره چې زمونږه یو نوجوان چې د هغې ژوند د الله د دین او د شریعت خلاف تیریدو او دارنګي ډیر خلک د هغې د ګډاګانو د ګانو بجانو د وجې نه ګمراه کېده. الله رب العزت په ای باندې خپل رحم وکړو. الله رب العزت هغې ته د توبې توفیق نصیب کړو، د الله په لار کې وختونه ولګول. او الله رب العزت فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کوي، بلکې کم یو انسان چې په صدق کې دل سره توبه وباسي نو الله هغې ته د هغې د ګناهونو په ځای باندې نیکۍ ورکړي، نیکۍ پې ورته ولیکي او ګناهونه هم ټول معاف کړي. په میډیا دا یو خبر گردش کوي چې شاسوار چې مخکې یو مشهور ګلوکارو هغه بیا دوباره هغه ژوند ته تلل غواړي. نو الله دې نه کړي چې دا خبر صحیح وي. قرآن کریم کې الله فرمایي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. آیا تاسو د معمولی سیز دا غوره ګڼئ د اعلی مقابل کې؟ نو چې کوم خلکو اعلی سیز هغه شاته غورځولی او اعلی سیز هغه نو خوښ کړي او ترجیح ادنا ته ورکړي او هغه خلک ذلیل شو. وضربت علیهم الذلة والمسکنه. محترمو، بل چې څوک د بيدینه ماحول ته دوباره زی او الله د ته په جولې کې خیر چولی او د الله غ خیر دا غنی خو هغه غورځي. هغه بیا په میډیا اعلانونه نه کوي چې زه بیا دوباره زما چاته پوسو نو کو. مونږ د دین دا کار د چا د پاره نه کوو. حضرت خبیب رضی الله عنه پانسی کیږي، هغه ټیم کې یو څو اشعار وای. هغه وی فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي. په هغه اشعارو کې یو کړه دار دا ځنن شهید کېږم او زه پانسی کېږم وذالک فی ذات الاله. دا خو د هغه الله د پاره ما خلق پانسی کوي. نو مونږ خو به سخت د الله په دین کې دا د الله د پاره برداشت کوو. مونږ د دې د چانه بدله نه غواړو. د هر نبی دعوت داو لا اسالکم علیه اجر. د دین کار کوم، د چانه هیڅ قسمه اجر نه غواړم. باقی زما خو سوچ داري چې د شاسوار صاحب کم اعلان کړي چې زه بیگ دغه پیل تتل غواړم، دا شاید زمون په نوجوانانو باندې غایو امتحان کوي چې نوجوانان په دې باندې څه کمنټس ورکوي، د نوجوانانو څه جذبات دي. داسې خو نشي کېدی چې یو انسان ته الله د دین خوږوالی ورکي او هغه بیا د هغه د دین د ماحول نزي او هغه ګندګو کې بیا ور پریوزي. ډیرو ملګرو نوجوانانو زه د هغې جذبو ته سلام کوم چې هغې مینت او درخواست هم کړی چې مونږه 50,000 او 30,000 روپۍ به منتلی شاسوار ته ورکو، خو چې دی بیا دغه ګنده میدان ته او دغه ګنده پیل ته لاړ نشي. الله دې هغه ملګرو ته د هغې په کورونو کې مال اولاد کې برکتونه واچوي. محترمو، د الله رب العزت د دین محنت کول دا د چا د پاره نه چې مونږ ته به خلک په دې کې تنخواه او پیسې راکوي. الله رب العزت فرمایي ان تنصروا الله ينصركم. که تاسو د الله د دین محنت کوئ نو د الله امداد به تاسو سره 100%. الله رب العزت 100% امداد کوي. دین کې به سختۍ راځي. سیدنا بلال حبشي ته خو پسینه خلکو کاڼي کېښوده، نو په مونږ به صحیح لکه لږ معمولی مالی تکلیف براشي، معاشي تکلیف براشي. حضرت خباب رضی الله عنه د څونه تکلیف. اگر شاعر وہی پہلے میں خاک ہوا پھر مجھے میں خانہ ملا، پہلے میں خاک ہوا پھر مجھے میں خانہ ملا، تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانان ملا. محترمہ شاہ سوار ارورا مسلمانان مخه پکوا، خپل د دین کار کوا، د دنیا ډیر روزګارونه دي هغه کوا. الله رب العزت د ګندونو نه ډیر په ګرانه سره رئیس دی
او الله رب العزت دې جولې کې ډېر خیرونه چولی سونه نوجوانان استاد وجنا الله په خپل دین اولګول استاد وجنا سونه خلق با بیا په بيدونو په ګناهونو کې مبتلا کیږي الله دې نه کی بیا دې نه کی الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته په دین باندې استقامت نصیب کی الله دې موږ یو لحظه د دین د مهنت نه ناړي والسلام